ستا مشر چې تقریر کوي وایي میں تمہیں کلمه سے آزاد کروں گا، دا خو د اسلام نه بهر خبره ده. ته څنګه خلک د کلمې نه آزادې؟ ستا مشر چې کوم دی هغه صحابه کرامو ته د ډرپوک لفظ استعمالوي، یعنی بزدله یریدونکي. ستا د مشر مبارکي بعضې زنانه په جلسو کې وایي نعوذ بالله وایي دا د دې دور پیغمبر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. نعرہ تکبیر. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې د جمعې په ورځ باندې چې په پېښور کې په حیات آباد کې کوم مسله راغلې ده چې دغه مولانا صاحب هغه به د سیاست متعلق څه خبرې کړې وي، نو په هغې بسې دا بعضې بې ادبه خلک او بې عقله خلک راپاڅېده او په جومات کې شور جوړ کړو، زوږې جوړ کړو. د هغه مولانا صاحب یې بې ادبي وکړه، د هغې د هغه ګیرو د پټکي بې ادبي وکړه او ورسره یې د جومات چې کوم دی بې ادبي وکړه او په جومات کې شور جوړ کړو، هغه هر څه یې ګډوډ کړه. اوس خبره داسې ده دغه مولانا صاحب به چېرته د اوټ متعلق خبره کړې وي چې یاره د اوټ حیثیت څه دی، دا شهادت دی، وکالت دی، امانت دی، مختلف حیثیتونه دي. بعضې خلک وایي چې هره دا خبرې د ولې کولي؟ دا خو بالکل د شریعت خبره ده. ته به د شهادت وضاحت نه کې چې د اوټ یو حیثیت د شهادت دی، په شهادت به خبره نه کې. دغه رنګ یو حیثیت وکالت دی، په وکالت به خبره نه کې. دغه رنګ یو حیثیت امانت دی، په هغې به خبره نه کې. دا خو د اسلام خبرې دي، دا خو د شریعت خبرې دي. په دې باندې خلکو چې کوم دی زور او شور جوړ کړو او دغلته چې کوم دی د جومات بې ادبي وکړه. خو زه دغې خلکو ته وایم که چېرې تاسو کې لږ هم ایمان وي نو تاسو به دا کار نه کولی، ځکه تاسو له خو په سیاست په خبره یا په جومات کې چې کوم دی خپل له مشر د نوم په اخیستلو باندې خو غصه درځي، خو بل طرف ته که وګورئ په خپل جلسو کې او په خپل درناګانو کې ستا مشر چې تقریر کوي وایي میں تمہیں کلمه سے آزاد کروں گا، دا خو د اسلام نه بهر خبره ده. ته څنګه خلک د کلمې نه آزادې؟ دا آی صحیح خبره ده. دغه رنګې که تاسو وګورئ ستا مشر چې کوم دی هغه صحابه کرامو ته د ډرپوک لفظ استعمالوي، یعنی بزدله یریدونکي. دا خبره چې کوم دی څوک د صحابه کرامو دپاره استعمالولی شي؟ ستا د مشر مبارکي بعضې زنانه په جلسو کې وایي نعوذ بالله وایي دا د دې دور پیغمبر دی. کومه ګستاخانې ستا په جلسې کې کېږي، د اسلام نه بهر خبرې کېږي، ستا مشر یې کوي، ستا کشران یې کوي، ته چېرته پاڅېدلی؟ ستا یو بل کس پاڅېدلی دی، دا لوسپیکر یې هر څه دي تغولي چې زه دې جلسې د دې راغلی وم چې زما مشر به دلته ګستاخي کوي د صحابه کرامو، دلته به چې کوم دی هغه ګډې وډې وایي، دغلته به چې کوم دی دا نور خلک ګستاخیانې کوي. نه، ځکه چې ستا مشر دی، ستا پالټي ده، هلته دا کار ته نه کوي. خو صرف په جومات کې عالم ته منظرې وایي اوبه ځي او په کمزوري ځای باندې راماتېږي. نو ته چې کوم دی هلته منظرې چې زما عالم ته راپاسې د هغې بېعزتي وکړې او د جومات بېعزتي وکړې، افسوس تاسو په دغې شعور باندې. د دې وجې نه موږ د دې خلکو خلاف یو. د کله نه چې دې خلکو د مسجد نبوي بې حرمتي کړله، د مسجد نبوي بې ادبي دې خلکو کړله، د نبي علیه صلات وسلام د روضې بې ادبي دې وکړله، ځکه د نبي علیه صلات وسلام د روضې سره دغلته په زور باندې خبرې کول دا هم په شریعت کې منع دي. الله رب عزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دغلته چې کوم دی په زور باندې د اواز نه منع راغله، تاسو بیا هلته چې کوم دی د بل مسلمان خلاف چغې وهئ، هلته چې کوم دی تاسو غلطې نارې وایي. د کله نه چې تاسو د مسجد نبوي بې حرمتي کړله، بې ادبي هم کړله، د نبي علیه صلات وسلام د روضې او د هغه هم بې ادبي کړله، د هغې ورځ نه چې کوم دی تاسو ښه ورځ نه ده موندلي. باقي د عام جوماتونو او بیا د مدرسو بې ادبي دا خو وړه خبره ده. او تاسو چې نن سبا چې کوم دی په جوماتونو کې د سیاست خبرې کوئ هغه خیر دی، تاسو هم چې کوم دی دغه خبرې کوئ.
نو ولې ستا دپاره جایز او زما دپاره ناجایز او نن به ته راپسې یو عالم ته به خبره کوې د هغې طریقه ورته ښې نو د دې وجې نه مونږ د دې خلکو خلاف یو چې کله دغه فتنه راوتې ده چې دا یو طرف ته د دجال د فتنې نه مخکې هغې ته یو لار هوارول دي دې خلکو د پټکو بېادبي وکړه د جوماتونو یې وکړه د مدرسو یې وکړه تر دې چې د مسجد نبوي بېادبي هم دې خلکو کړله دغه رنګې د علماو هغه ګیرې دې خلکو راویستلي دي په لاسونو کې نو چې دې خلکو دا هر څه کراس کړي دي نو مونږ ګیلې د چا نه وکړو نو دا هغه بې ایمانه خلک دی چې د دوی په جلسو کې د اسلام نه اوټ خبرې کېږي د دوی مشر چې کوم دی د علماو بېزتي کوي د بل انسان بېزتي کوي د هغې نومونه په غلطه باندې یادوي دې خلکو چېرته د سپیکرې ماتې نه کړي دې خلکو چې کوم دی د هر څه ونه تغوله ولې د دوی جلسه ده د دوی درناګانې دي د دوی مشران دي پکې هلته پکې زنانه ګډېږي هلته پکې نور څه کېږي د دوی څه کار دی چې دوی دا کار کوي خو صرف د عالم ته منظرې شي علماو ته او دغه رنګې چې کوم دی په جومات کې د بېادبي او شور و غوبل جوړ کړي نو دغه د دې خلکو اصلي د حقیقت دی او دا د خلکو منافقت او هغه بې ایماني ده چې په یو ځای کې دوی څنګه چلیږي په بل ځای کې چې کوم دی څنګه چلیږي الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت د خپل نافرمانۍ نه وساتي وما علینا الا البلاغ